یو امام د جماعت امام سپینګیری قرآن پاک کې غیږ کې نیولی دی او په سترګو کې اوښکې دی. یو ماشوم پې باندې تېرېدو، ورغې استاد جي ولې جاړې؟ وایي انګریز لګېدلی دی، تسلط یې راغی برې صغیر پاک و هند باندې، قرآن پاک مسلمانو نه غونډوي او دریابونو سمندرونو ته یې غورځوي. نو ماشوم وخندل، وایي بچیا موقع د جړا ده او ته خاندې؟ وایي خندا په دې نه راځي، خندا د دوی په دې کار باندې راځي. وایي هغه څنګې؟ اے استاذ محترم، دا خلق په موږ نه مصحف واخلي اوچت به کی، یقینا هغه یو چاپ دی، هغه یو کاغذ دی، خو خدای ذات قسم کم قرآن چې الله مونږ په سینه کې ایښودی دی هغه به څوک وباسي. تاریخ لیکلی دی 11 کاله ماشوم و، الف لام میم نه شروع کړه، په ون ناس باندې ورته ودرې، پوره قرآن یې ورته ووایي. وایي الله دا قرآن زما په سینه کې ایښود، دا به انګریز څنګه وباسي؟ یاد وساتئ دا حالا کیدای شي. علامہ اقبال سے فرمائی وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. چې کله مون قرآن طرف ته متوجه شو، نن داسې حالات دي زوی چې سکول ته نشي لاړ مور او پلار روپۍ نه ورکوي، زوی چې سکول ته نشي لاړ مور او پلار ډوډۍ نه ورکوي، سختی پې باندې کوي، تپوس کوي، ټلیفون نمبر یې ورسره. خو که مدرسې ته لاړ نشي پروا نشته، که مدرسې سبقونه وایي پروا نشته دی، ولې چې دین خو موږ ته په مفتو کې میلاو شوی دی. حالانکه هادي او مهدي د ستا څه شی دی؟ قرآن دی. په قبر کې به دا قرآن شفاعت کوي، نبی علیه السلام فرمایي، او میدان محشر په ورځ باندې نبی علیه السلام فرمایي. توجه وکړئ، په قرآن کې دوه داسې صورتونه دي چې دا به په ورځ د قیامت الله رب کریم سره مجادله بحث پکوي. الله رب کریم سره څه به وایي؟ وایي به یا ربا یا خو موږ له قرآن نه بهر کا، یا خو کوم انسان چې په دنیا کې زمونږ تلاوت کړی ده بې حساب بخښنه ورنصیب. سبحان الله مونږ ووایو، پته نشته چې سبا باران مونږ وولو خفه تاسو یې. سبحان الله اوچت اواز سره ووایه، یو ځل بیا ووایه. دا خو خوږ محفل دی چې لږ ویښ شي. نو هغه کم صورتونه دي؟ هغه یو سوره واقعه او بل چې دی سوره فتح دی. دا دوه صورتونه چې دي دا به الله سره بحث کوي، یا ربه یا خو موږ له قرآن نه بهر کا، یا کوم انسان چې په دنیا کې موږ تلاوت کړی د بې حساب مغفرت نصیب. قرآن داسې یو فضیلت وال کتاب دی. ما عزتمندو خپل اولاد ته قرآن وښایه، خپلو زنانو ته قرآن وښایه، خپل بچو ته قرآن وښایه چې دا ماشومانان چې دي سبا د دی وي دی خیر دی په دفتر کې دی وي دی دی په آرمي کې وي، وي دی دی پولیسو کې وي، خو دته خو خپل احکامو پته وي که نه.